فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنون درود الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد الله جل جلاله وعما نواله في القرآن العظيم فاك فارون بحث كول د ظالمانو بادشاهانو خبري وکړي بیا الله جل جلاله ویله په اخر کې الله ویله ان بطش ربک لشدید ما پکړ ډیر سخت دی بیا الله ویله انه هو يبدئ ويعيد اے انسانانو که څنګه چې زه ابتدا کوم نغس په ما وستي امتحان په ما آسان ده څنګه چې زه ابتدا پر ما باندې څنګه تکلیف دی ګوره یو شی چې څوک جوړي اولار به د هغه نقشه وا چې د نقشې بعد به سوچ وي چې پلانای کرنٹ په څنګه پکې لکوم پلانای کرنٹ په څنګه کې لکوم پلانای پټرول ځای به لکه مخای د ډیزل ځای به لکه مخای د کرنٹ لکه مخای هر شی به جلا انجینیر سوچ وي بیا بلاغه بعد په شل واری به جوړي په شل جوړول بعد بیا د اعلان کې پټو دنیا کې چې زما گاډي ازما ماشینګری دا کامیاب وس الله وايي زهر انسان دما جلا یو ماشینګری ورکړ هر انسان ما د اوبو خوراک جلا په پونو مر کړ د ډوډۍ جلا دي د سا جلا ده د رګو د وینو جلا ده هر پایپ هر رګ هر تار هر شی ما تر خپل ځای برابر است نو خو اول هر شی ډیر ګران شي ولاره جوړه یو هر چې انسان یو شی جوړ انسان انجینیر چې ور گاډي جوړ بیا هغه گاډي هغه نقشه بیا کامیاب بیا و انجینیر ته دوباره دغه گاډي جوړول ډیر ورته آسان جوړ کړی شی دوباره بیرته جوړي الله وايي انه هو يبدئ ويعيد ابتدا وما ډیر آسان ولا نو انتها هم ته غلط آسان یعنی واپس را پورته کېدلو کې ته ما ته نور هم آسان یاست دا کفار ته ویل چې او کفار ویل چې زموږ اډونه زموږ بدنونه خراب شي زموږ بدن ختم شي بیا موږ څنګه واپس راځو کېږو موږ څنګه سره کېږو الله تعالی بیا الله وايي هل اتى فعال لما انه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود والغفور الله تعالی بخښونکی ذات الودود محبت والا ذات غفور مغفرت کون کی ذات الله جل جلاله هر شی ته بخش کوي د هر انسان د هر اعمال بخش وس علماء کرام کچیر انسان ظلمونه کړي مړونه کړي قتلونه کړي هر څه رقم ګناه کړي چې د خدای رسول خلاف دین پرې شي حتی کې دین نړولې مسجد نړولې مدرسې نړولې علماء کرام شیدان کړي د دین خلاف کارونه کړي قرآن مجدونه سوزولې الله ورته وهو الغفور الله عز بخښون کې ذات بیا هم هر رقم گناه الله کوم کړی بیا ها بعض علماء کرام فرمایي وای هر رقم گناه کې الا استثناء بیا یو خبر شرط کستا بشرط کې چې د بنده حق نه او الغفور الله وایي چې زما پر تړل کم ګناونه ټول زبخشم ذل عرش المجید الله تعالی څنګه ذاته الله جل جلاله عرش خوند المجید د بزرګي د عزت ولا خوند فعال لما يريد الله جل جلاله سو غړغه کار په منډه په سکن ټوب سر کوي هل اتاك حديث الجنون الله وغړي فورا هغه کار کوي هیڅ په کار کې بیا ځندوان نه ودا باران الله وایي چې دا کار مداش کې بس کیږي په دې کې دی وچا د کار نسل سي مدوا وسه وکا وسه ودرو یا لږ زیات کا یا لږ وکا فعال لما الله وایي چې ستم غړم غټم ز فورن خپل کار کوم چې زما الله وایي چې زما خوښ غټم ز خپل کار بیا چې سونه وړم
بیا کوم انسانان غرقول کوم سمول کوم انسانان آبادول کوم ختمول هر شی الله وای د ازما په الله تعالی فرمایي اوس له دغه آیات بعد الله وای ما یو غټ کار نور داسې کارونه مې کړي هغه ستی په نیز غټ کار الله وای ما ډېر لوی کارونه کړي چې هغه ستی عقل سوچ نه ورسېږي ما داسې نظام روان کړی چې په هغه نظام په ستا عقل نه رسېږي د هغه باره کې زه نه درته غږېږم زه ستا د عقل مطابق و تا ته یم دا ستا د کوپرې کې چې څونه ماغزه دي د هغه مطابق ته یم وایم ما دونه لوی لوی کارونه هغه ما کړ الله وایي هل اتاک حدیث الجنون آیا تا ته نه دي راغلي هغه واقع د لشکرو څخه کوم لشکر الله په خپله وایي وفرعون وثمود د فرعون قوم د سمودیانو قوم دونه لوی لوی قوم جګ خلک ول دونه لوی لوی خلک ول دا غرو ته به کښېنستل په نوکانو باندې بیا دا غر دا رقم وګرولې ځان د بیا خپل کور پکې جوړ بیا به په دا غر کې بیا دی اوسېدی دوی بچیانو خپل کور ژوندګي هغه دونه لوی په غرو کې ژوند کولې په دا دشتو بیابانو کې ځان د مکان شی نس جوړول دا درختې و دا لوی غټ د عمرو درختې حتی کې د 100 د 200 کلو درختې ریښې ډېرې غټې هغه په مځکه کې ډېرې سره تللي بیا هغه ډېر مثبت دی هغه ډېر په اسانه نه خیږي هغه درخته دغو خلکو به هغه درخت له بیخه راکښله بیا به یې وټکولې لکه سلات بیا به یې خوړل خوراک به یې دغه دونه طاقتور خلک فرعونیان الله وایي داسې طاقت خدای ما ورکړی وای چې د ګرڅه د مځکې باندې دعوا وکړله زما پر خدای باندې انا ربکم الاعلی چې زه ستاسې لوی رب یم بیا فاخذ الله نکال الاخرة الله تعالی دې ونیولې هم په دنیا کې هم په آخرت کې اوس الله وای تا ته نه دی راغلی واقع د چا د لشکر د فرعونیانو لشکر د سمودیانو الله وای دا ستا د مغزو مطابق ما ته غټ واقع در یاد ورنه الله وای چې زه تعالی دا در بیان کړم ساينس یو هام خبره به سره ساينس د نمر په تحقیق کې روان د ساينس نوم دی ناسا یو ځان ته اداره ده په امریکا کې ناسا د نمر په تحقیق کې روان دی بیا د نمر خالد دونه تحقیق کړی دی چې نمر ته چې انسان تر سپوږمۍ لږ خاصه نور نږدې سي حالانکه نمر تر اوه اسمانو لوړ تر سپوږمۍ چې نمر ته لږ خاصه ور نږدې سي وایي هغه ټیم کې انسان سوځل کېږي شی ختمیږي دا د دوی تحقیق دی بیا وایي چیرې که چې نمر د ساينس مطابق وای خالن اور د لمبه ده دغه سپینه رڼا چې پر مځکه لګېږي هغه د لمبې رڼا ده انسان چې اور ولګوي بیا یې رڼا دا رقم شی په دا ټوله کمره په دا خونه کې لمبه اور رڼا پرته دا د دوی علم دا د دوی کار خو الله وایي چې زه زما په نظام کې وتا ته وجغېږم ستا له عقله بار خبرې زه وتا ته ما ملایکې پیدا کړي ما نمر دی پیدا کړي ما سپوږمۍ پیدا کړي ما مریخ زول عطارد نور دا رقم زهره و دا رقم نور غټ سیارې او غټ اسمان ځمکه برجونه ما پیدا کړي الله وایي ستا عقل به کار ما وتا الله وایي ما ستا د عقل مطابق تا ته دا خبره الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حامد ومسلم الله وای هل اتاك هديه الجنون ايات نن غلي واقعه د سمود لشکر و فرعون و ثمود هغه لشکر چې فرعون د سمودیان غلي بل الذين خلق جو كفروا دي كفر کړي په تکذیب او په ما په درواغ ویل والله من وراء محيط الله وای ما ست اراده قديم او ګرځول په محيط حاتم پر ومن ول
اوس الله وايي بل هو قرآن مجید بلکې دا ځای دی یو قرآن مجید دی فی لوح محفوظ دا ما محفوظ کړی دی په قرآن لوح محفوظ کې اوس قرآن مجید دا کې ډېر غټ بحث دی دا قرآن مجید اولا قرآن مجید و چیش ته وایي قرآن مجید یو آسمانی کتاب دی الله جل جلاله په څلورو غټو کتابو کې یو کتاب دی چې نوم یې دی قرآن یوه دوم قرآن مجید په چا نازل شوی دی قرآن مجید پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام نازل شوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام څوک دی محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د قرآن مجید ټوټل څو سپارې دي 13 قرآن مجید ټول څو سورتې دي یو سل څوارلس بحث ډېر تعریف نه قرآن مجید په کومه ژبه لیکلی دی الله په خپله په قرآن مجید کې بل هو وایي قرآن عربي مبین ما قرآن په عربي ژبه کې په صفا ښایسته عربي ژبه کې لیکل بل قرآن مجید څو نومونه د قرآن مجید یو نوم دی شفا بل نوم دی هدایت یو دی فرقان بل دی قرآن بل دی کریم بل دی حمید ډېر نومونه دی قرآن مجید په قرآن مجید کې د الله څو نومونه راغلي نه نوي نومونه راغلي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه نوي نومونه راغلي قرآن مجید د زړه چیش دی زړه یاسین شریف دی دا د ماشاءالله ساعت ټین چې یاسین ته ټول منډه کلاس یاسین شریف زړه دی او د قرآن مجید الله جل جلاله په قرآن مجید خو نازل کړ دی دا سټم نازل د روزې په میاشت ګور دا لنډ تعریفونه ځان ته یاد کړئ چې ورځ کافر درته وایي چې تا ایمان په قرآن اور د قرآن و چیش ته ته مار تعریف قرآن مجید سټم نازل شو علماء کرام فرمایي په روزه کې الله تعالی په خپل وای په روزه کې ما نازل کړ وس الله زغ و د قرآن مجید په شتره په خپل پښتنه اے قرآن تعالی سټم نازل کی وای په ليله القدر کې وس علماء کرام زبالو ليله القدر سټم علماء کرام وای ليله القدر بعض علماء کرام وای دا روزه د میاشتې هر تا کورز اول روزه دریم روزه پنځم روزه اووم روزه نم روزه یولسم روزه هر تا کورز ليله القدر روزه علماء کرام فرمایي په دا هر تا کورز کې په ورځ باندې نازل شوی بعض علماء کرام فرمایي ویا په دا مابین په لس شپو کې په دا تاک کې نازل شوی یولسمه دیارلسمه شپاړسمه اوولسمه نولسمه دارک اکثر ټول علماء کرام چې اتفاق په دې خبره لري هغه وایي قرآن مجید په اخر لا شپو کې نازل شوی یویشتم درویشتم پنځه اوویشتم نویشتم اوس هغه خلک چې هغه د الله ډېر دوستان لکه صحابه کرام تابعین تبع هغه څه وایي هغه څنګه نه هغه په سترګو دغه د قرآن برکت لیدی هغه وایي د روزې په اوویشتمه باندې نو د قرآن مجید د څه ټی نازل شوی د روزې د میاشت په روزه به میاشت د روزې په اوویشتمه نازل شوی اوس قرآن مجید اول نازل چیرې لوح محفوظ ته بیا لوح محفوظ چیرې دی د الله جل جلاله تر عرش لاندې یو مقام دی ځان ته یو مقام دی بیا له مقام څخه لاندې بیا الله تعالی او نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلی اوس قرآن مجید الله نبی علیه السلام څنګه راوړلی داسې راوړلی که دا رقم ما واخده قرآن مجید یا داسې راوړه کله به یو صورت راوړه کله به 15 آیات راوړه کله به وروره یوه سپاره راوړه کله به نیم صورت راوړی دا رقم کله به یوه رکو راوړله اوس قرآن مجید چې سټم انسان دا رقم ورته ګوري داسې ورته وګوري بس سره خلاصې کې ورک سره واړی بیا د قرآن مجید خالی یو کتاب د اسمان را نازل شوی دی بلکې څه خط که قرآن مجید انسان لږ خاصه په خپلو اولادو باندې قرآن مجید زده کړي بیا که قرآن مجید خلاص بیا قرآن مجید په عربي ژبه لیکل شوی یو څو خطونه دي انسان یې وایي قل الله قل فاتخذتم بس وایه قرآن مجید عربي ده وایه په معنا مې سر نه خلاص که چیرې انسان نور هم خپل اولادونه یا خپل ځان د الله په لاره کې وقف علم وکړي بیا قرآن مجید هدایت انسان ته لاره ورشي
احکام ورشي دا کارونه وک دا مک داسې وک داسې مک داسې ولاړ داسې راس داسې کښېنې داسې مک دا ټوله درشه بیا که انسان په قرآن مجید په معنا هم پوه په الفاظ هم پوه او دی د الله دوست هم ځان جوړ کړي بیا چې قرآن مجید وایي بیا شیخ سعدي صالح وایي قرآن مجید بیا به مثال د الله تعالی الله جل جلاله هم کلام ډایرکټ خبرې دي دا د قرآن مجید یو تعریف دی اوس الله وایي قرآن مجید څه ټیم نازلولی په روژه کې بیا زماري چا واست زماري د کومې خبرې ګوره 114 صحیفې دنیا ته راغلي 114 صحیفې راغلي په 114 کې 4 غټ کتابونه ټول صحیفې ورک شوې 3 سره کتابونه غټ 4 کتابو کې یو قرآن مجید دا 3 کتابونه ورک شو دغه پر ځای باندې زه غټ باچا ما له ځانه یو کتاب لیکلی بل لیکلی بعد دا اسلامي کتاب چا هغه اسلامي کتاب راخصی لکه مثال دا 10 سپارې په 10 سپارو کې له ځانه یوه سپاره له ځانه ولیکله هغه یې په ګاډه کې په چخې کړه یو 10 سپارې شو دو 10 سپارې شو یو آیات زمانه د خوش میټاوې بس له دې بعد قرآن مجید یو آیات کم را روان قرآن مجید واحد داسې کتاب ورځ تر محشره پورې به دا قرآن مجید دا به د مځکې پر سر محفوظه پاتې اوس د قیامت په علامو کې د قرآن مجید کومه اول قرآن مجید پر نبی علیه الصلاة والسلام نازل شوی اول علامه د قیامت دا چې د دغه بعد بل کتاب نه راځي اسلامي کتاب دی په خبره سره خلاص اسلامي کتاب بل نه راځي که چا درته ویلې دا کتاب اسلامي کتاب دی یو کال مخکې د اسمان رانازل بلکل زموږ ایمان ورباندې رس نه یم دا آخري کتاب نو دا علامه د چی شوه د قیامت دوم ورځ په محشر چې ستم د حافظانو له سینې څخه د قرآن مجید له دغه صفو څخه دغه ټکي دا توري او د حافظانو له سینې څخه دا قرآن مجید والوس لاړس ورکس حافظان به لګیای قرآن مجید به وایي نیبي سوی را به سي په مجید کې به قرآن مجید به راواخلي دا چې خالي صفې پرتې دي هلک لیکلی څه سو یو شی به نه وي پاتې نو سر خلاص قیامت یا به ګانټه بعد یا به ورځ بعد یا به یو کال بعد دسته به دسته آخري قیامت ته چې بالکل سره نږدې شي چې خالي وپرده قیامت ته پاتې علما کرام فرمایي چې بیا به له قرآن مجید توري والوسي له سینې څخه به توري والوسي دا د قرآن مجید تعریفات دا د قرآن مجید یو شناخت سپی ته ما وایم دغونه کافي بیا الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي بل هو قرآن مجید بلکې دا قرآن مجید دی فی لوح محفوظ الله تعالی ما په لوح محفوظ کې پټ کړی دی اوس نوې سوره شروع کړي نوې باب نوې خبرې نوې مجلس الله شروع کړي والسماء والطارق زما د قسم په شپه تللو باندې وما ادراک ما ادراک ما الطارق تا د سم علوم د شپې تللو د چشتي النجم الثاقب هغه ستوری دی چې هغه د شپې دا رقم تک کوي ان كل نفس لما عليه حافظ الله تعالی ایمان دې جل مگر په هر لفظ نفس باندې یو حافظ یو نگهبان فرشتہ الله ما سره وس الله درې قسمونه الله وایي زما دې قسم په هاش د شپې په تللو باندې بیا وایي تا د څه معلومه اے رسول نو خدا په قرآن باندې نبی اسلام نازل شي اے رسول تا د څه معلومه دغه د شپې تک ولا چشت بخبل الله به بخبل تعریف کې النجم الثاقب هاغه ستوري الثاقب چې غبليږي زلیدون کړي وس علماء کرام وين ستوري ذخ مراد انسان ته الله جل جلاله د انسانانو د حفاظت لپاره د انسانانو د ژوند زندګۍ لپاره د انسانانو کې د شپې د شایست لپاره د زینت لپاره لکه څنګه چې په چتو کې مدا پنکي او بل پام ولګو یو شایسته سمجه د غرق الله جل انسانانو لپاره اسمان غرق مزین کړ اسمان په شایسته کړ انسان ژوند زندګۍ ورسره تړلې بیا وسع النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ الله و ایمان دې لري مگر په هر نفس باندې جلا جلا یو محافظ فرشتہ چې کوم انسان د الله تعالی دوست یا کوم انسان د الله تعالی باندې ایمان لري الله تعالی فورن هغه انسان ته یو فرشتہ واس چې دغه انسان د فرشتہ ورسي دغه انسان حفاظت کوي لا چا ځخه د شیطان له وسوسو بیا که انسان که ګر سره نور داسې کارونه نه کول چې دا فرشته دې له ده سره پاک
مثال علماء کرامو داسې ورکړی وایي یو انسان سرکاري نوکري پیدا کړي بیا یې نوکري پیدا کاغذان د پر ناموس باقاعده تنخواه هم واخلي و 2-3 میاشتې بل اوس ډیپټي ته نه ورځي سرکار ورباندې خبر شي خو بد شي بېرته ختمې کړي نوکري الله جل جلاله انسان چې څه ټیم نملک پر سر پیدا کړي الله وایي ان کل نفس لما علیها حافظ ما دغه پر سر باندې یوه فرشته پیدا کړي نگهبان محافظه فرشته ما ورکړې څه به کوي دا انسان والا شر ساتي دا انسان والا شیطان وسوسو ساتي اوس که انسان د الله په لاره کې په صحیح معنا ډوبټي کوله دا فرشته به ورځ تر محشر له ده سره ځکه خو لوی لوی اولیاء کرام انسان چې د الله دوستي و مرتبه مقام ته رسېږي یار انسان دا پلانی د الله دوست پلانی ولی اولیاء کرام پلانی ولی اولاد دا ولی اولاد څه دی خو ما او تا هم انسانان په ما او تا دغه کې څه فرق هغه هم خوري او څښي زه هم خوري هغه هم نغره کم د انسان و نطفې پیدا سي زه هم پیدا سي هغه هم نغره کم شی دی زه نغره کوي خالدون دي هغه د خپل هغې فرشتې د نګهبانې فرشتې له ځانه چې الله ورکړی د ځان داسې د الله په چوکاټ کې څه بوتې هغه فرشتې د اداره کوم بوتې نن دنیا خلک ورته ته الله دوست وایي الله خو ورته وایي دوست الله چا چې زما دوستي کړه زه په دنیا کې هم جنډۍ پر کور او پر سر ولګوم چې دنیا خلک د دغه سره عزت کوي وایي دا د الله دوست زما د وجې بیا خیال ساتي حالانکې دا بل انسان الله ما پیدا کړ دا ډاکو زاني و شرابي و زناکار و دا بل سودخور دا انسان الله ما پیدا کړ هغه الله وایي هغه له ما څخه لا ځان لري کړي له ځان نګهبانه فرشته لري نو بیا دا د حکومت مثال بیا هغه لري کړي له خپل ډیوټي لري کړي مګر الله بیا وایي مالک الملک خالق الرزاق وایي الله تعالی درې سره ډیوټي پر خپل ټیم وکړو مالک یم حفاظت یې کوم رازق یم خوراک پر ټیم چې زړه یې غواړي الله وایي دغه نعمت ما خو پکښې او خالق هم زه یم انه یبدو د ابتدا ما وکړه ویعید انتها یې پر ما صحیح شو اوس الله فرمایي ان كل نفس لما عليها حافظ انسانانو ما پرته باندې هر نفس باندې پیدا کړی حافظ فرشته فلينظر الانسان مما خلق بس انسان ان سوچ وکي چې دای مالا چیز پیدا کړی خلق مما يندفق لداركم وبوزخ چې هغه ټوپي یخرج من بين الصلب والترائب چې هغه راوځي د انسان له ملازه خو د شد لسینې ځخه انه على رجعه لقادر بشک استاسي ابتدا چې مال څنګه آسان ده دغه رقم استاسي انتهام وما آسان استاسي واپسي وما ته الله يوم فاغ ورد تبل الصلاه يخرج من بين الصلب يوم انه على رجعه لقادر ستاسو رجوع کول ستاسو راتګ الله ابدا بدون ډیر قادر یم چې بیت ځان تر وسره سم یم په هغه تبل السرائر چې ښکارا کې رازونه الله وای چې ښکارا کوم رازونه سره ښکارا کوم د هر انسان راز ښکارا کوم چې ته الله ته سونه نه زی ته د الله سونه دشمنی دا ستا مسایا ستا مور ستا پلار ستا عزیزان ستا قربان تا په دنیا کې په جامه کې ځان پټ کړی تا په دنیا کې په یو داسې لباس ځان پټ کړی چې هغه د انسان په تا بدګماني نه کوي بیا الله یوم تبل السرائر کما ستا راز ورځ محشر بیا وز ستا رازونه ښکاره ستا حال وز ښکاره وما له من قوة ولا ناصر بیا نسا داسې قوت ولا ناصر او نستا مددگار اوس په دنیا کې یو انسان یو چا راز ښکاره وایي فلانی غلط سړی بیا هغه فورا یو غټ طاقتور سړي ته سفارش وکړي چې ما دغه بچاو ولا ناصر یا خلک ورس مړه اوس بس یې پرېږده دونه کیسه نه بیا الله نسته یو قوت والا به نه به مددگار بیا الله تعالی مخته فرمایي والسماء ذات الرجع بشک اسمان چې دا واپس کېدل دا واپس کېدل دی والارض ذات الصدع دا خوند ختمېدو دی انه لقول فصل بشک ورځ د محشر الله وایي دا اټکل خبره ده دا معلومه ده په دې کې خبره وما هو بالهزل وایي الله وایي دین دا فسخن نه دی دا خندا نه ده او موږ دین خندا کړی په دین پسخن وما هو بالهزل الله وایي دین نه دی پسخن د محشر راتګ نه دی پسخن دا نه دی خندا موږ دین خندا سره په منځ باندې خان که چا سجده وزده که موږ اشارې پر کوپر خان که چا سجده و منځ خدای رسول کې لږ خاصه دین کار کولی موږ ملنډې ورباندې د الله یو فقیر یو ملنګ دوست موږ ملنډې ورباندې نو دین خان د یو انسان دی پر اذان خان وایي دا سړی غلط اذان دا باقاعده علما کرام فرمایي وایي ته په مؤذن چې کوم سړی دی ته په هغه نه خان هغه کلمات هغه الفاظ د دین ته په هغه خان څوک په قرآن مجید په الفاظ خان څوک په عالم په وینا خان څوک د عالم په تک پر تک خان څوک په مسجد پس خان څوک په مدرسو پس خان څوک د الله د اولیاء کرام پس خان څوک په سیدانو پس خان وي الله تعالی وما هو بالهزل
دا دین پسخند نه دی دا دین خندا نه ده دا تبعی ده ستا بیا الله تعالی فرمایي انهم یکیدون کیدا او تاسې الله وایي تاسې خپل مزاحمت کوئ په مزاحمت کولو یعنې تاسو دا خپل دا چمونه کوئ الله بیا په خپله وایي واکیدو کیدا وایي زه به بیا خپل مزاحمت کوم الله وایي په ما باندې خپل مزاحمت خپل انتظار بیا الله بخته فمهل الكافرين امهلهم رويدا الله وایي پس تاسو ته مهلت درکړي د کافرانو ته د ظالمانو ته امهلهم رويدا یو څه وخت ده بعد کې به الله وایي زه بیا حساب ورسره کوم الله تعالی دې موږ تاسو هغه ژوند رانصیب کړي چې هغه د الله د رسول د صراط المستقیم د چوکاټ برابره لارې دعا غواړم من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سفر نسام ما بين سالزة ما فيش دي پیسې د پور د کړه پوندیزه موبایلونه شان بند کړي بسم الله راس مخ صفوت سر راس تيز راځي شابس مخ راس راس تیز په صفو په خپل ځان